سحري باره کې دا یو مسله دی. ډېر خلک دا طریقه کوي چې کله سحري وي یعنې پشمنۍ وي نو بیا دوی د اذانه پورې خوراک کوي. نو د اذانه پورې خوراک کول دا صحیح نه دي، بلکې اذانه نه څو منټه مخکې روژې بندول دا طریقه ده چې روژې نه اذانه مخکې یا څو منټه مخکې به خوراک څښاک بندوي. دا ځکه د اذان څه کېږي نو دغه د سبا راختلو سره کېږي، یعنې شپه 14 شي سبا راوخېږي صبح صادق نو هغه سره بیا اذان کېږي. او روژه څه دی؟ روژه د صبح صادق نه طلوع فجر کوم وي هغه نه مخکې بندول پکار وي. نو بیا ډېر خلک داسې وي چې هغه اذانه پرې خوراک کوي، اذان شروع شي بیا خوراک څښاک بند کړي، نه بلکې اذانه نه یو څو منټه مخکې خوراک څښاک روژې بندول دا طریقه دی. او بل دا که یو سړي باندې غسل لازم شوی و د لمبلو د غسل حاجت ورته و او دې ځای کې د پښمنۍ ټایم هم کم و ناوخته شوی وي باندې، نو بهتر صورت دا دی چې پښمنۍ د سړی اوچتېږي لږ یو څو منټه مخکې اوچت شي غسل وکړي هغه نه پس پښمنۍ وخوري. او که بیا داسې ورباندې ټایم لیټ شوی و نو بیا ټیک دی اول مثال خوله او لاسونه مخ ووینځي بیا پښمنۍ وخوري هغه نه پس دی څه دی بیا که مثال پښمنۍ بند شو او سبا ورباندې راوختل چې کوم دی صبح صادق نو بیا ټیک دی اخر د هېڅ خبره نه دی هغه نه پس دی بیا پښمنۍ هغه څه دی لمبل غسل چې دی هغه بیا کولی شي. خو که بیا بهتر صورت دا دی چې پښمنۍ خوړل نه مخکې وشي او که بیا پښمنۍ خوړل نه پس دی ورمېږي نو بیا هم صحیح دی او دا طریقه بیا جایز